سوال داسې دی چې یو کس وي زما نه په کپړو باندې واړه بول ولګېدل او چې په کپړو رانه واړه بول ولګېدل نو چې زه سو د انځلو ځای ته راتلم دا وچ شوي اوس چې ځای ته راورسېدم نو دا کپړې مې داسې وې چې بیا پکې پته نه لګېده چې کوم ځای وینځم نو سوال دا دی چې زما نه دا کومې کپړې پلیتې شوي دي نو په دې کې به زه کوم ځای وینځم دا اوس ټولې پلیتې دي او که نه سزا یې پکې انځل غواړي نو جواب داسې دی چې د چا نه لکه مثال په طور اکثر پرتوګ پلیتېږي که نه چې په پرتوګ باندې د چا نه واړه بول ولګېده او دوی چې خلک خو بیا نارمل ځان ته نښه ږدي چې دا ځای رانه پلیت شوی دی یا پې خاوره راکاږي چې دا ځای دی یا دې څه ټاکې ورته وکړي خو چې چاته پته نشته اوس چې کوم ځای رانه پلیت شوی دی نو هغه به کار داسې کوي چې یا خو به دا ټول پرتوګ وینځي که دا ټول پرتوګ نه وینځي دا بهتره طریقه ده چې ټول پرتوګ وینځي خو چې دغه نشي کولی چې ټول پرتوګ نشم وینځلی بیا به داسې کار کوي چې د پرتوګ یوه حصه به وینځي یوه حصه مطلب دا چې کوستانه په دې پنسه باندې په دې ځینو کې په دې پنسه کې پس یو ځای لګېدلي دي واړه بول خوستانه اوس دا پنسه یې چې په دې کې د کته د خپې سره نږدې لګېدي دي که د زنګون سره دي که په دې پړکي خوا کې دي کوم ځای کې دي داسې کار وکړه چې دا پنسه ټوله وینځه داسې کار وکړه چې دا پنسه ټوله وینځه نو چې دا ټوله پنسه ته وینځي دا بهتره طریقه ده په دې وجه باندې به ستا څه وشي ستا پرتوګ یا ستا کپړې چې دي هغه به پاکې شي مسله لیکلې ده رد المحتار جلد 1 صفحه نمبر 327 او دویم مسله لیکلې ده حاشیه طحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور اللذا صفحه نمبر 162 دویم سوال داسې دی چې دا ماشومان اکثر زنانه واخلي الکان نارینه واخلي که ماشومه ده که ماشوم دی د دواړو خبره کوخه الک ته یا که جینۍ ده ماشومه نابالغه د غېږې دا چې مونږ په غېږ کې والو نو چې مونږ څنګه په غېږ کې والو نو مونږ باندې میچازي وکړي چې میچازي وکړي نو مولي صاحب اوس خلک وایي چې د ماشوم دا میچازي دي دا پاکې دي او د جینۍ دا چې دا پلیتې دي دا دواړه پاکې دي خو بس نارمل لاس پرې راکاږه څه مسله پکې نشته دی نو جواب واوره څنګه چې د لوی بنده میچازي پلیتې دي همدغسې د ماشوم الک او د ماشومې جینۍ میچازي پلیتې دي دا فتوا ده په دې باندې څنګه چې د لوی دا پلیتې دي که نه همدغسې د ماشومانو که الک دی که جینۍ د دواړو دا پلیتې دي هغه حدیث پسې تلو چې نبي علیه السلام وایي چې په ما باندې به خپل نوسي میچازي وکړې لکه حسن او حسین رضی الله تعالی عنهما دې دواړو چې به میچازي وکړې نو نبي علیه السلام به په هغې باندې صرف هغه اوبه تېرې کړې نو اوس دې نه څوک نه دي خبر چې دی پوره وینځلي که نه دي وینځلي بیا هم که د هلکه میچازي سرسري وینځلی شي نو پاک به شي خو فتوا په دې باندې ده چې دا به هم دغسې پاکۍ انځي به یې دغسې لکه څنګه چې د لوی کس واړه بول یا لوی بول باندې یو ځای پلیت شي هغه انځي نو د ماشومې جینۍ او د ماشوم هلک دا واړه بول به هم دغسې انځي مسئله لیکلی ده معارف السنن جلد 1 صفحه نمبر 268 دویم مسئله لیکلی ده حاشیه طحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور اللذا صفحه نمبر 164 دې دواړو دا مسئله لیکلی ده چې داسې دي دا پلیت دي اوس دې سره ریلیټډ بله مسله ده یاره مولي صاحب ما اودس وکړو چې څنګه مې اودس وکړو نو لا جومات ته یا لکه مونځ کې لا ټیم و چې لکه ما مونځ کړی وی نو په دغه ټیم کې ما یو ماشوم واغېسته ما چې عمرې دا به د قلار کړم لکه چې دی ورته قلارو منو چې ما څنګه اودس وکړم چې د ماشوم یا ماشومه مې واغېسته نو هغې په ما میچازي وکړې نو اوس دا میچازي چې په ما وکړې نو زما جامې خو پلیتې دي مخکې مسله تېره شوه چې جامې خو پلیتې دي خو اوس زما اودس ورسره مات دی که مات نه دی زما اودس ورسره مات دی که مات نه دی نو جواب واوره چې ګوره د بل چا په وړو بولې لګېدلې یا د بار نه پلیتي لګېدلو سره اودس نه ماتېږي د بار نه پلیتی لګېدلو سره اودس نه ماتېږي نو کپړې به داسې انځي لکه د لویو چې څنګه انځي 3 پیرې به انځي او په اخره پیره به دوره نه چوړي چې نورې اوبه ترې نه ساسي دا د جامو د مانځي کېدو طریقه ده زنانه به تاسو انځي ړومبې په صابون کې ړومبې هسې خشتې کې بیا یې په صابون کې بیا یې مانځي کې دا 3 پیرې انځل دي دا زنانه په دې طریقه کپړې انځي نو دا 3 پیرې چې وینځي او په اخره پیره ترې اوبه وساسي وچې شي دا به اوس مانځي دا بسې مانځي که چېرته وچې هم نه شي نو مانځي به هو که د چا وجود سره دا میچازې ولګېدې دا ګندګي د چا وجود سره ولګېده اوس د دې د انځلو بس طریقه نو یې جمع ده نو موږ بیا څه نشو کولی ګرانې داسې لون لاس پرې راکاږو لکه په تشي باندې ماشوم راغست
زی بلون لاس راکا وی دا پاک شي که پاک پنه شي چې ګوره وجود پلید شو ګوره کنه دا واوره که په هر څنګ پلیته پلید شو چې غټه پلیتی دی کنه په دې باندې پلید شو ګوره په لاس لون لاس راخلو سره نه مانځي کیږي په لون لاس راخلو سره نه مانځي کیږي لکه په دې پتونی د میچازي وکړي نو دا خپل به انځي دوره به انځي چې دینه کاته وبو بوي دوره به انځي چې دینه کاته وبو بوي د ځان نه بخزي نه جوړوي چې مثال په تور خزي وي دا خو پاک دي دا مونږ په مخه انځل کو نو په مخه په انځل کای دا جامې بو تبادله را بدله نو کو دا نه کوي ګوره په پلیته باندې مونږ نه کیږي ځکه مونږ وای په مونږ کې دیار لس فرض دي او اختلاف د امام شافعي صاحب چې 15 لس فرض دي شپږ دن نو بار هغه و بار چې نو پای کې صداري چې جامې پاکه زې پاک بدن پاک پای کې سب فرض داري او چې دې پرزو د نور واغس نو مونږ دې مور واغس نو بیا هیڅ نه کیږي ښا دې خیال کوئ